مخکې د المیه پاتې شوی چې موږ قسمه خلک د ښار مشران کړي چې هغوی د دې ښار په مسایلو نه پوهېدو. نو دې ځل خلکو ته دا واضحه شوې ده چې مخکې عوامي نشر پارټي د ښار چې کوم خدمات کړي په تېر 15 کالو خپل حکومت کې هغه واضحه دي. بل هغه مشران چې کوم دي هغه د خدمات د هغه قرباني ټول ته بالکل واضحه ده. یاره جی کو زه خپل پی کې ټي 2 وایم، نو زموږ پی کې ټي 2 والا عوام خو ډېر زیات چې کوم مخکینی اوس دا د کوم کینډیډیټ دا زوړ مخکې مو نو که تاسو د خپل کوڅو ته لاړ شئ، خپل علاقو ته، هلته تعلیم چې دا پرون هم زه هغه علاقه کې وم، خلکو لږ تعلیم، ګیس، بجلۍ، لکه ډېر مین مسلې دي. بل صفا اوبو، سیوریج سیستم، دا ډېر زیات زموږ د پېښور ښار چې دی نو پای کې مشکلات دي خلکو ته. او خپل کوشش سړی کوي هر لحاظ سره چې خلکو ته ځان ورسوي، پرې چې خلکو یو توقع وي چې موږ ته خپل چې کوم زموږ کینډیډیټ دی یا زموږ نو هغه لحاظ سره موږ خلکو سره خپل یو رابطه عوام چې کوم دی هغه جاري ساتو او شکر دې څه مسلې فی الحال نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم، پېښور پریس کلب کې موجود یم. را الیکشن ته څو ورځې پاتې دي، موږ سره د پی کې بحث امیدوار ډاکټر نوید الله صاحب موجود دی. دې سره به خبرې ترې کوو. ډاکټر صاحب څه تیاریانې دي؟ تیاریانې خو به تاسو ډېرې مکمل کړي هم وي، خو بیا الیکشن ته هم لږې ورځې پاتې دي، نو څه ګورئ په خپل حلقه کې؟ ټول ناول خو زه ستاسو شکرګزار یم چې تاسو موږ ټایم راکو. بالکل تاسو ته ښه پته ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ که دا الیکشن تاسو د وخت نه وګورئ، تقریبا کال نه مخکې زموږ کینډیډیټس اناونس شو. بیا واحد هغه پارټي وه چې د پېښور دپاره، د پښتونخوا دپاره، پاکستان دپاره خپله یو منشور دی، او خاص طور به د پېښور باندې زموږ فوکس په دې دی چې دلته مخکې چې څوم 10 کاله چې کوم دلته یو تاسو بدنظمي قسمه حکومت لیدلی یا پلانینګ پراپر نه و، نو دې ځله مونږ چې خپل منشور کوم د پېښور دپاره راوړی، هغې کې چې دی کوم د تعلیم مسله ده، کوم د صحت مسله ده، کوم زمونږ د امن مسله ده، کوم زمونږ د بیروزګاري، هغه ټول شیزونه به موږ اډرس کړي دي. صفا اوبو دپاره، د سیوریج سیسټم، نو هغه لحاظ سره زموږ تیاري بالکل پوره ده. بل زمونږ بیا تاسو کتلي چې واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې په ګراوند باندې تنظیمونه موجود دي د ښکته سطح پورې واډ او هغې، نو هغه لحاظ سره بیا عوام چې دی نو په دې خبرو خو ډېر ښه پوهېږي. مخکې د المیه پاتې شوی چې موږ قسمه خلک د ښار مشران کړي چې هغوی د دې ښار په مسایلو نه پوهېدو. نو دې ځل خلکو ته دا واضحه شوې ده چې مخکې عوامي نشر پارټي د ښار چې کوم خدمات کړي په تېر 15 کالو خپل حکومت کې هغه واضحه دي. بل هغه مشران چې کوم دي هغه د خدمات د هغه قرباني ټول ته بالکل واضحه ده. نو هغه لحاظ سره که تاسو ګورئ نو بس د خلکو ریسپانس هم هغه شان دی. او زموږ نه د وخت نه پېښور ښار چې دی عوام چې دی یو قسمه تمه ساتي چې هغه په چې کوم مشکلات دي هغه به موږ ورله حل کوو. نو انشاءالله دا واضحه پیغام موږ هغو ته ورکوو چې مخکې عوامي نشر پارټي ستاسو سره ولاړه وه او پر روان ټایم کې به موږ د دوی خدمت کوو. او دا پېښور ښار چې مخکې به خلکو څنګه یادو چې ګلونو ښار، د روشنۍ ښار، واپس به ولا خپل نوم برابرو په پوره دنیا کې، په پاکستان کې او هر سطح باندې به موږ نوم برابروزو انشاءالله. څه داسې ستونزې دي چې تاسو ګرځئ چې تېرو ایم پی ګانو یا تېرو چې کوم حکومتونه دي هغې نه دي پوره کړي او تاسو عوام تاسو نه توقع ساتي؟ یاره جی کو زه خپل پی کې ټي 2 وایم، نو زموږ پی کې ټي 2 والا عوام خو ډېر زیات چې کوم مخکینی اوس دا د کوم کینډیډیټ دا زوړ مخکې مو نو که تاسو د خپل کوڅو ته لاړ شئ، خپل علاقو ته، هلته تعلیم چې دا پرون هم زه هغه علاقه کې وم، خلکو لږ تعلیم، ګیس، بجلۍ، لکه ډېر مین مسلې دي. بل صفا اوبو، سیوریج سیسټم، دا ډېر زیات زموږ د پېښور ښار چې دی نو پای کې مشکلات دي خلکو ته، صفایي ډېر زیات دی. نو شکر الحمدلله د هغې دپاره بیا مونږ خپله پالیسي چې کومه ده اربن پالیسي، پای کې دا ټولې خبرې اډرس کړي دي خلکو دپاره. بل د صحت لحاظ سره زموږ عوامي کلینکس دي، داسې د خلکو د کېناستو دپاره ځایونه، غم خادۍ دپاره کمیونټي سینټر دي. دا ټول سیسټم مونږ داسې دغه کړی چې خلکو مخکې دا وکتل چې دا تېر 15 کاله یا 10 کاله چې هغه کې ایون چې دی وړوکي نه وړوکی کار نه دی شوی. ټول چې کوم زمونږ 2013 چې کوم مونږ خپل حکومت ختمو، د پېښور کوم حالات کې مونږ پرېښودی نو زیاتر همغه دی، بلکې زیاتر علاقو کې خراب شوی دی، خو چا څه کار پراپرلی نه دی کړی. نو دا تمه مونږ نه خلک ساتي، بالکل واضح طور باندې دا خبره کوي چې مخکې کوم قسمه رویه د ایم پی ایز ایم این اے ساتلې وه نو هغه زموږ نه توقع ساتي چې مونږ به عوامي رویه ساتو. بل هغه کې غټه مسله دا هم ده چې هغه خلکو کومه ګیله کوي، هغه دا وایي چې عوامي رویه نه وه، هغه مونږ خلک پیدا کول، د هغو زموږ غم خادي له راتلل، مونږ سره میلاوېدل ډېر مشکل وو. نو مونږ ورته دا واضح ویل چې شکر دی چې مونږ همیشه نه کو بلور حاجي صاحب زموږ مشر دی، مونږ خپل یو، زما والد صاحب، مونږ عوامي رویه ساتلې ده او خلکو ته به اسانیانې ډېرې زیاتې په دې چې مونږ سره میلاوېدل دغه چې دي مخکې نه خلکو ته پته چې هغه اسان دي. نو دغه لحاظ سره به انشاءالله د هغو مشکلات حل کول هم زموږ دپاره انشاءالله اسان وي او مونږ به خپل کوشش کوو چې د پېښور هغه شان خدمت وکړو چې کوم زموږ د توقع ده.
امنومان صورتحال څه ګوري که موږ وګورو په نورو ضلعو کې امنومان صورتحال لږ ګډ وډ دی نو په پېښور کې تاسو ته کمپین کې څه مشکلات وي آیا یا وي یا نه وي د جی دا خو الیکشن زمونږ یو المیه دا ده چې د الیکشن ورځو کې اکثر د حالات داسې حد ته ځي او پېښور ښار چې دی هغه خو تاسو ته ښه پته ده چې داسې شکر دی مشکلات نشته دی او خپل کوشش سړی کوي هر لحاظ سره چې خلکو ته ځان ورسوي پرې چې خلکو یو توقع وي چې موږ ته به خپل چې کوم زمونږ کینډیډیټ دی یا زمونږ نو هغه لحاظ سره موږ خلکو سره خپل یو رابطه عوام چې کوم دی هغه جاري ساتو او شکر دی څه مسلې فی الحال نشته.